कोई भी ऐसा ही घर नहीं बचा जिनके बच्चे अपने घर में سر کورونه ګرد در په در دي دا د ویډیو ته وینې دا کورونه یو مخ مکانونه نړېدلي دي یو دغه دیولونه یي ګر کلي یو مخ مکانونه نړېدلي دي ټوټل مخلوق ګرد 120 ګر سر 100 کور یو مخ شنستلي سړی نه لرو چې زموږ ناره واوري بیا که چیرې شمس حمزه په داسې سخت روزو کې موږ ته ساعت راکړي نو تر دغه غټه خبر نشته چې موږ د شکریا ادا کړو زموږ دا نړېدلو کورونه زموږ تنبوګان هم په نیمه خلک ختمې د بوت چوک باندې د دې کیمپ لګېدلی دی د شمس حمزه د روزانه پر حساب باندې د شپې تر 11 بجې پورې کیمپ سی بي لګېدلی وي خلک چندې ورته راوړي او دی هم په خپله دا کوشش کوي چې له اسلام آباد او له غټو غټو سرمایهدارانو سره د ټلیفوني رابطې دي او دا ټیم ستاسې په کلي باندې پر ویزټ باندې دی دا کم کورونه چې تباه سوي دي او برباد سوي دي د دغو کورو پر ویزټ باندې دی یو لیست جوړوي نو دی خوا دې چندې ستاسې دپاره کوي او پر ویزټ باندې هم روان باید دا موږ دا د خدای ودته ورکړي باید موږ د دې داسې الفاظ 4,500 او کم 1500 کورونه دي په دې کې 10 کور هم بچاو نشته دا ټوټل لاړل تباه او برباد شول د چا سور نقصانونه سوي د چا د شمسیانو سوي کوټې خو ګردې لاړلې یوه کوټه دا تره کوټه نشته چې په هغې کې د دوی سکون وکړي یا د دوی کښېني د انسانانو د سرو څونې تاوان د انسانانو تقریبا 3 کسان دلته مسافر ول پنجابیانو د پنجاب پر دغه باندې کمره ونړېده 3 مړه سو 3 کسان په سره غونډ کې تبلیغان ول دا مړه سو او په کلي کې تقریبا 8 زنانې چې خوش دي د چا ورون ما د چا لچ ما شمس حمزه چې کم دی هغه پوره کردار په دې علاقه کې ادا کړی دا هر کور هر غریب هر دغه ته کښېنستلی دی د خپل کیمپ درولی دی بیا پرون چې کم دغه ول دا 2 ورځې چې دا لیارې صفا بندې سولې دې سړي تقریبا 2 ډاټسنه ډوډۍ پکوړې د خوراک سامان دا د کلي لا په دې چاندا د فونډیشن چاندا چې کوم شو کړو دا سامان د مشته بالکل را رسولې دی موږ له د ډیره خوشاله یو هر کله خو بیا هم مزید هم دی لګیا دی زموږ لپاره ک ډي سي ته دی ک کمشنر ته دی ک هر چاته دی لګیا دی زموږ لپاره کوشش کوي چې د دې علاقې لپاره یو شی घर के तमाम कमरे मुनद्दम हो गए हैं तबाही का मंजर देख सकते हैं عاجز صاحب خیر سے د دې کم مونسون د بارانو په حواله باندې دا ستا مکان چې کم نړېدلی دی تقریبا څونه نقصان به سوی دا زما مکان تر په 10 رقم دی دا کوچنی کور دی بېکاره کور دی کمزور څو کمرې کې ونړېدې دا څو کور دی 1 2 3 5 8 کمرې نړېدلي دي نور دا دیولونه خو شاوخوا ګرځي دا خو کمزوری په کلي کې کوچنی کور زما دی غریب څونه سوې ده هغه به ډېره سوي اندازه څو کمرې 5 کمرې دي او 4 سره طرفه دیوالونه اصلي هغه نړېدلي دي 4 طرفه نړېدلي یو نه ده एक और मकान है जो देख रहे हैं उसके कमरे भी मुनद्दम हुए हैं और 4 दीवारी भी ये देखें बच्चे हैं इनके साथ बच्चियां बच्चे अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के मददगार हैं कम से स्टास खुनी नड़ी दिया था इस पे की विदे दास उस माशाम टेम तय चीर विदे सी मुस्तंबो की टोल कुछनियान लोयां घर पतांबो की विदे सी कबारान वसो बिया तंबू बना रहे कागज कर प्लास्टिकان هم پر کړی دي کمرې سې کمی بقایا پاتې دي ستاسې هغه کمرې هم له باران څخه خصیش او باران راسي د باران او بدر ترازی او معصومان سې زاړي تاسو بیا څنګه شپه تیروي غوځه کې ما خستي ګرد شپه شمس حمزه فاونډیشن له جانب څخه مخاطب معیار بیا له تاسو سره د ګورمي زیارت په علاقه کې چې د کلي تباهي دا د اوس وخت د مونسون د بارانو په وجه چې کومه تباهي په ګورمي زیارت کې جوړه سوې ده هغه ستاسې جوړه سوې ده هغه خو موږ ولیده لیکن ستا څونې نقصان وسو څونې کمرې ونړېدې او څونې د چاردیواري ونړېده اووه کمرې ونړېدې نور دا چاردیواري ونړېد دیوالونه ونړېد تقریبا څونې تاوان به دې سوی 4 لک روپۍ دی تاوان سوی دی مړه خو شیانګه زړه کې لاندې سوله څو کمرې ونړېدې کمرې 8 کمرې ونړېدې کمرې کې سامانونه هم تر لاندې سو هو هغه لاندې اوس هم پراته دي د انسانانو د سر تاوان خو به نه یا هغه نه ده سوی یا ګوډ یا ړانده یا لاسمات یا څه یا واته میږي زما دغه هلک ولاړې ما د خپل خرید کړي هغه ته میږي ولاړې موږ شمس راغلی هغه ډي سي هم دلته نه درېدي بیا شمس راوستی ویې درولې موږ د شمس د پاټۍ خلک یو شمس راغلی خوارکي 4 5 دغه خلک کورونه شانې ګډ وکتل
بس نور بیا خو شاید نو ستاسې د عزتو په خاطر باندې شمس حمزاځي د فونډیشن په له طرفه څخه اوس هم پر ماسل چونګۍ چوک باندې کیمپ لګول دی د سهاره تر ماښامه پورې پر عوام باندې چندې ټولوي او هغه چندې به انشاءالله په انقریب وخت کې به راسي ستاسې به وینئ کلي پر کلي باندې او کور پر کور باندې ولې د بل د لاس چنده ورته راوتل د چا سل چا زر هغه به په تاسې کې انشاءالله زر تر زره تقسیم سي نو د شمس حمزاځي کم کردار چې دی په ښار کې ستاسې دپاره کیمپ لګولی دی و هغه کردار ته په کم نظر ګورئ خو موږ ډېره شکریا ادا کوو وسیله غذا خوراکي د دې چا هم نه ادا کوو نه چا خدمت کړی نه چا بل چا خدمت کړی نه بل چا ادا کوو نه منو اصل کې زموږ ګورنمنت د فیوډالي نظام پر سطح باندې جوړ دی که ملک دی که خان دی د هغو په کور کې پچې متیازې انسانان او ماشومان نه دي سره سرشاهي تر غلبه لاندې یو موږ تر یو ګیم لاندې یو تر هغه ګیم لاندې ژوند کوو کله په موږ کې د شمس حمزاځي غوندې سړی راپورته سي هغه دوی د تهمت تر خاورو تر ایرو لاندې کی او د الله په اسره باندې دی په خپل مدد آب باندې او یو څه د ګورنمنت له طرفه څخه د یو خیمې د یو تامبو چې کومې مرستې له دوی سره سوي دي په سرای په مابین کې تامبوګان ولاړ دي چې په هغه کې وزې میږي او انسانان ماشومان سپین ږیري سپین سارې دا ټولې اوسېږي خدای نخواسته که چیرې بیا داسې باران وسي نو کورونه غټ ولې چې دا د کلي خلک دي ټول وروڼه ټول اکاګان چې دي هغه په یوه مکان کې اوسېږي نو په 2 تامبوګانو یا په 3 تامبوګانو به دوی د خپل کور ګزاره څنګه کوي یو تمبو یې درکوي نو یو تمبو کې دا 2 انسانان تا نه ورته وویل چې دا خو نه ځایېږو موږ هر موږ هغه ورځ ورته وویل موږ یو کور دوی تمبو راکړی ولې بس دا یو تمبو دی نو اوس دوی به دا سوچ کړی وي چې دا اوس 50 کسان به دا کور کې اوسېږي یو تمبو کم سے کم 15 تمبوګان خو به ورکړي تاوانونه د انسانانو د سرو څو تاوانونه د سوي دي انسانانو د سرو تاوان د څلور کسان تر دیواله لاندې سول د کلي چنجن کې 3 کسان سول 3 کسان وپاسول دا یو زنانه چې دا غم تر دیواله لاندې سو دا غړی مات سو هغه بچاو سو نور سیدي متاثر سیدي چنجن دی سالار دی سپینتنګای دی او ګورمای دی پارټیانو کې کم داسې لیډرشپ راښولی سي یا د فونډیشن په حواله باندې فونډیشنان هم ډېر دي چې راغلي دي ستاسې د علاقې وزټ یې کړی دی او ستاسې په غم او په درد کې ځان شریک کړی یار هغه سیدي یو شمس حمزاځي راغلی دی بل جمعیت علماء اسلام البزلا صاحب سیدي دا راغلی دی او اسمدیار خان راغلی دی منظور کاکړ سیدي دا راغلی دی دا ټیم په کلي چنجن کې د شمس حمزاځي فونډیشن لا جانب څخه سیدا ټیم په عالیه مونسون د وسې د بارانو له وجې څخه چې کومې تباهکاریانې سوي دي د چنجن په کلي کې اوس دا کور دی اپنی مدد آپ سے دی تامبوګان 3 دانې دربولې دي نو د دې ټول کور په دې 3 تامبوګانو کې کمه ګزاره